او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه یو لوی درخشان او ځلیدونکی تاریخي سبق دی چې هغه په هجرت باندې یادېږي. دا د سفر د میاشتې 28مه شپه ده او د نبوت 14 کال دی او د ستمبر 12 یا 13 جوړیږي 622 عیسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې چې دی نو هغه د خپل کور نه وځي او خپل د تره زوی علي رضی الله تعالی عنه یې کېنولی دی سملولی دی په خپل ځای باندې چې ته د خلکو امانتونه ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته راغی او بیا د هغوی د کور نه په دې وروستۍ حصه باندې وواته. د سبا د خطو نه مخکې د شپې وواته. د خپل کور نه چې وته دا کافر چې دی نو دا چاپېره ناست دي خو نبي صلی الله علیه وسلم یو څو کاڼي راواغسته او دغسې د هغوی پر سرونو باندې خاورې ور وشیندلې. هغوی اسم نه لیده او دا آیتونه وی وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. الله ما د دیو مخې ته او شاته یو دیوال وکړو او د دیو سترګې مې پټې کړې، دیو هیڅ هم نه لیده. دا د الله د پیغمبر یو ښکاره امداد و. او نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه ووتو او په سهار له چې دی نو یو سړی راغی او دیو ته یې ووایي چې د دیو په دې شپه باندې دیو سره نه و. وی چې چا انتظار کوي؟ وی چې مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم. وی چې تاسو واسې پالتو ناستئ دلته یا خو تلی دی. وی دوی په سرونو باندې خاورې را شیندل شروع کړو چې نه دا سوال نه پیدا کېږي. وی چې داسې وکاته پرې دروازې پرې روشندان کې نو بس وی دننه چې وکاته علي رضی الله تعالی عنه خو وی دیو په هغه باندې چونکې څادر پروت و پته یې نه لګېده نو وی د دې وجه نه دیو ونه پېژانده. وی چې نه ته د ځانه لګي هغه غلی پروت دی دغه څه دی. وی په دې کې دقسې دیو غونډه شپه په انتظار کې ویسته د سبا پورې او علي رضی الله چې کله بیا الله عز وجل په حکم باندې د نبي صلی الله علیه وسلم د هدایتو مطابق بهر ته راووتو او د خلکو هغه امانتونه یې حواله کړه او نبي صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه تلی و. وی دیو داسې کار وکړو نبي صلی الله علیه وسلم چې کله دیو دواړه وواته نو وی نبي صلی الله علیه وسلم ته خو پته وه چې دا خلک به د مدینې لار نیسي ځکه نور ملګري هلته تللي. نو وی نبي صلی الله علیه وسلم دا طریقه اختیار کړه چې د مدینې د لارې بالکل په مخالف طرف باندې روان شو. مثلا مدینې ته تک دیسې دی نبي صلی الله علیه وسلم دې طرف ته لاړو. د یمن طرف ته د مکې نه داسې بهر 4-5 میله کې یو غر دی جبل الثور ورته وایي. اوچت غر دی او ډېره ګرانه لارې ده. هغې پورې لاړو شپې له هلته ورسېدو. دا د سفرې د دې میاشتې 28مه شپه ده چې دیو هلته ورسېدو. د ورځې چې دی نو د شپې هلته پر 28مه شپه هلته ورسېده. هر څومره مزل چې وکړو او وختي سهار ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهر ووی د الله رسوله ورېږئ زه د غار چې دی نو دا صفا کوم. هغه یې صفا کو او بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې تاسو راننوځئ. نبي صلی الله علیه وسلم دننه داخل شو. یو سوری پکې داسې و چې هغې ته ابوبکر صدیق هم خپله خپه اړم کړه پای کې کېښوده او نبي صلی الله علیه وسلم اوده شو دغلته. د ده په دې ورون باندې سر یخی دی. وایي په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې توی شوې. د نبي صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې ولګېدې. د هغې سره یخ شو. ورته ووایي ما لکه یا ابابکر ابوبکر دا ولې؟ ابوبکر رضی الله عنه عرض وکړی د الله رسوله څه شي وچیچلمه مار وچیچلمه. بس په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم په هغه باندې لاړې پورې کړې او هغه بالکل چې دی نو څه دغه نه محسوساوه. په دې غار کې 3 شپې وي. د جمعې شپه، د خالي شپه، د اتوار شپه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی د شپې به د دوی خواله راته هغه به وله پی می راوړو. یو بله لکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام و سابقه عامر ابن پوهیره هغه به څاروي ساتل
او دارنګ چې د هغې پی به وله راوړو نبي صلی الله علیه وسلم به هغه وڅکو د شپې او بیا به عبدالله ابن ابي بکر چې و سهار به وختي د شپې واپس مکې ته راغی سهار چې به راپاڅېده په مکه کې به نو بالکل د چاړو دا ګمان نه و چې ګینې دا د شپې د چا خواله تللی دی دلته قریش چې دي نو د هغوی لیونتوب نور هم سیوا شو او د ابوبکر صدیق رضی کور ته ورغلو تپوسونه یې وکړو چې څه شو پلارم هغه ورته موږ ته پته نشتي وایي ابوجهل ظالم چې دی نو هغې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لور باندې چې دی نو د څپېړې ګزار وکړو د هغې نه چې دی نو د هغې د غوږونو والی ولوېده دومره په زوره یې ووهله خو هغې ورته وایي چې ما ته هېڅ پته نشتي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه دي چې کافران یو کس په مخه کړی دی مڼې اغوستی دی دغلته ورسېده ابوبکر صدیق هم ډېر زیات پریشانه دی وی چې د الله رسوله که دا کافر کته وګوري نو موږ به ویني نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی مخه پکېږه یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما ستا د هغه دوه په باره کې څه خیال دی چې الله تعالی د هغوی درېیمي بالکل ته غم او پروا مه کوه هلته بهر په دغې غار باندې جولاګي دغه کړی جال کړی او کوترې انډې اچولې وي نو د دې لښکرو په ذریعه باندې الله تعالی د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړو کافر ووایي چې که دا دلته تللی وی نو دا هر څه چې دی نو دلته څنګه داسې محفوظ پاتې شوي دي په لاره کې هم ډېرې عجیبه مرحلې رالې دغه لیکلي دي سیرت کتابونو چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته یا د مکې یو کس دی عبدالله ابن اریقط نوم یې دی له کافر او مشرک دی خو اعتمادي سړی دی نبی صلی الله علیه وسلم څه پیسې به درکړو تا موږ ته مدینې ته لار سیده کړي هغه بالکل ټیک ده نو بس تقریبا دا د ګل شپه ده او عبدالله ابن اریقط چې دی نو د هغه سورلی دغه ده او بس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم نه مخکې دی روان دی او دوی پسې ورپسې دي د دې ساحل په غاړه غاړه باندې چې دی نو ځي او دلته چې دی نو کافر چې دی نو هغه په دې دغه کې دي چې یاره دا په کوم طرف باندې تللی دا لارې ولې سې کوي ابن اسحاق رحمت الله علیه چې کومه ظهیر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی ممکن ده چې په اوس زمانه کې په هغه نومونه ځینې ځای نه وي په ځینو به نه وي والله اعلم خو هغه نومونه یې هغه ذکر کړي دي وایي دوی چې کله تله نو د مکې نه لاندې ساحل طرف ته چې کومه لار د جدې طرف ته په دې باندې روانو نو عثمان په لار کې راځي د هغې نه لاندې طرفو د هغې نه په لاره په غاړه باندې امج نومې ځای دی بیا قدید دی بیا خرار نومې ځای دی ثنیة المره لقفاب متلجه مجاج میجاح او دارنګ غزل غزوین دارنګ زیکشر جداجد اجرد مدلجه عباید فاجا عرج او دارنګ چې دی نو بطنوریم او آخري منزل چې دی نو هغه قباو دا مختلف پټکونه په دې لاره باندې دا راتله په دې لاره ډېر عجیبه عجیبه واقعات راله مختصر یې ویمه یو پکې دا راله چې امام بخاري رحمت الله علیه دا قصه هم نقل کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د په لار روان دي په دې کې یو ځای داسې راغی یو غټ کمر غوندې دی او دارنګې چې دی نو اوږه دم دی سوری دی په لاندې ابوبکر صدیق هم راغی ځای مې برابر کړو د الله رسول دلته لږ آرام وکوي او زه به څوکۍ کومه په دې کې یو شپنکی راغی چیلۍ میلۍ ورسره دي د هغه هم خیال دا دی دلته به لږه دمه وکړمه نو یا د مکې یا د مدینې د چا شپنکی و نو نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې ستا پرې دغه کې پیش دی پرې چیلو کې نو هغه ورته ووایي چې او شته پکې ابوبکر صدیق ته تپوس وکړو رضی الله عنه وی ته به ولوشي هغه وی او نو هغه ولوشلې او دارنګې چې دی نو د هغې نه پسې په یو لوښي کې راواغستې وی بیا ما نه ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د الله پیغمبر راویښ شي نو نبي صلی الله علیه وسلم چې دی نو په هغه اوبو باندې اوبه ورسره وي اودس یې پرې وکړو او دارنګې چې دی نو په هغه دغه باندې چې دی په هغه پۍ یې وڅکو وایي دومره یې وڅکو چې ما ووایي چې د الله رسوله نور وایي چې نه بس په دې خوشحاله شوم ډېر یې وڅکو وایي بیا وایي چې ځئ چې ځو وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه طریقه دا و چې په نبي صلی الله علیه وسلم پسې وروسته روانو او ابوبکر صدیق لږ د عمر نه داسې مشر معلومېده حل د نبي صلی الله علیه وسلم نه کشر و 2 کاله خو هسې لږ مشر معلومېده او نبي صلی الله علیه وسلم چې دی داسې نوجوان او تکړه معلومېده نو عامو خلکو ته پته نه لګېده نو هغه به اکثر د ابوبکر صدیق نه به تپوس وکړو رضی الله عنه چې په دې قافله کې اصلي او مرکزي سړی خو دا دی او دا مخکې خو بل کس به یې څوک به یې چېرته نو چې دا څوک دی
نو دلته خو کاغه نوم ویل او وضاحت کول نو کافر خو ټول په دې ګنګوسی کې او په دې انتظار کې چې په کوم ځای کې موږ ته پته لګي نو ابوبکر صدیق نه هو ما ورته وی چې رجل يهديني الطريقه دا یو کس ته ماته لار خي اصلي ته به ځین کې دا واچول چې دا موږ په لارې ملګری شو یو ماته لار خي او نور خپل مطلب صحیح چې موږ ته د اسلام او د دین لار خي په داسې عجیب انداز باندې دا سفر روانو وې دا تقریبا د هجرت د دې غار نه وروسته یا دویمه یا دریمه ورځ ده ام معبد الخزاعیه دا د مکې نه تقریبا 130 کیلومتر مخکې یو ځای قدید ورته وایي وایي په دې کې د دې ام معبد یو زنانه ده د دې خیمه راله د دې کور دغلته کوټی وه داسې وایي سخاونې کور نه و ابو معبد وایي کور ته چې ورله نبي صلی الله علیه وسلم یو چیلوکۍ ولاړه وه وی چې دا چیلوکۍ چې ده نو دا شوده کوي که نه هغې وی چې دا خو د ډېر خوروالي د لاسه پاتې شو د نورو بیزو سطلی نه شوه او نورې بیزې په سارا دي هغې کې هم شوده نشتې خو لکه دا چې ده نو دا خو د سره نه کوي وی نبي صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې ته اجازت کوې چې موږ یې ولوشو هغوی د الله رسول څه پکې شته نه نو هغوی خو نه پېژني چې د الله پیغمبر دی وایي میلمنو په دې کې څه شته نه وایي زه چې تاسو وایئ نه قلارېږئ نو ویل وشئ وایي نبي صلی الله علیه وسلم د هغې په هغه غلام باندې لاس ووهه بسم الله یې وکړه د الله نه دعا وغوښته وایي داسې شوده یې را پرېښوده چې بیا چې دی نو ورته وی چې اوس لوښي راوړه او ډکوی تې وایي هغې ته لوښي ډک کړو هغه لوښو باندې به داسې دا شوده چې دی نو ډک شو چې زک پرې راغی دا زک په دې لوښي باندې د پاسه خور شو وایي نبی صلی الله علیه وسلم هغوی له ورکړه چې تاسو یې وڅکئ هغوی ته هم وڅکه په کور کې څومره خلک وو واړه به ورسوچو او وایي بیا یې دوباره چې دی نو ولوشله بیا یې دا لوښي ډک کړه په خپله ته هم وڅکو بیا ایسته روان شو په دې کې دی دا خاوند نغی ابو معبد و چې راغی اول خو دا وکاته چې یاره په کور کې چې دی نو دا چیلی چې هغه د خوروالي د وجې نه تلی نه شو اوس داسې بالکل چې دی نو پوی ته دا دی بهیږي وی چې دا څه قصه ده وی چې یاره د ښځې ورته قصه وکړه چې یو مبارک سړی راغلی او داسې قصه وشوه وی هغه ووی چې اني والله اراه صاحب قریش الذي تطلبه دا زما په الله قسم دا ماته هغه کس ښکاري چې قریش پسې راوتري او ګرځي پسې دا خو ماته هغه پیغمبر ښکاري چې دا په دې لار تللی دی دا خو زمونږ لویه خوش قسمتي وه چې زمونږ په کور هغه راغلی دی ام معبد خپلې ښځې ته یې ووایي چې ماته لږ نور صفتونه بیان کا هغې ورته ناشنا ناشنا صفتونه بیان کړه او بیا وی چې بس دا بیخي حقه پیغمبر دی او کاش چې ما لیدلی وی او ما یې ملګرتیا کړې وی او که ما لار بیا موندو نو زه به یې خامخا خواله ځمه او په دې دوران کې په مکه کې یو پیری و اتپي چغه یې ویسته چې او څه شعرونه یې ووي جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حل خیمة ام معبدي دا شعرونه یې ووي چې الله دې د عرش مالک دې بهترینه جزا ورکړي هغه دوه ملګرو له چې د ام معبد کور ته نن ورغلي په لاره باندې وای دا اواز داسې و چې وکې دا قریش پسې روان و داسې دا کوپاره او دا اواز به ورو ورو داسې ښکته طرف ته تو ویسته بس اخر کې ورک شو وای دا پیری و چې دا غږ یې وکړو چې نبي صلی الله علیه وسلم په کومه لار تللی دی په دې لار کې بله عجیب واقعه راله سراقه ابن مالک چې دی نو دا خپله قصه کوي دا د بنو مدلج سردار دی دی وایي چې زه په یو مجلس کې ومه چې یو سړی راغی او هغه ووي چې سراقه خبر خو نه دا خبره داسې ده چې ما محمد او دغه ملګري لیدلي د هغه په شان سړی و چې هغوی روان و داسې په دې لار لاړه دلته به نبي صلی الله علیه وسلم پسې 100 اوښان چې دی نو دا خلکو ایستلي د امداد په طور باندې چې دا به مونږ ورکوو که چا ژوندی راوست او یا یې مړ کړو سراقه وایي ما وایي چې مړ هغه نه دي هغه به تا چېرته بل څوک دلي زه خبر یم هغه نور 2 کسان دي وي دې سړي ته مې هسې خبره دغه کړل چې دی بل چاته ونه وایي او وایي لالچ راواغستمه وایي توره ډاله او دارنګې چې دی نو اس مې کره ساتلی و هغه مې په هغې سور شومه او ویرالمه وایي چې کله زه تقریبا ما په لاره دومره تیزه را منډه وواله چې زه راورسېدمه او د نبي صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق نه دا مې ولیده دا تقریبا چې دی نو راورسېدمه د دې خوا ته نږدې شومه وایي زما اول خو د دې اس یو تندکو خوړ زه ترې وغورځېدمه وایي ما فورا چې دی نو غشي را سره و په هغې کې مې قسمت وکتو خپله ځکه دوی خو به د خپل جاهلیت مطابق قسمت کتو چې دا کار وکم که ونه کم د الله کار ته ګوره چې په هغه قسمت کې راته د باطل مطابق خو الله پاک راته وخوه په قسمت کې دا راوخته چې دا کار مه کوه وی لالچ دومره لوی چې ما چې مړه بس دا کله کله غلطیږي خیر دی او بس وایي ایسته روان شوم بیا وایي چې لاړم نبي صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق نه هو وایي نبي صلی الله علیه وسلم به شاته نه کاته او ابوبکر صدیق په بار بار شاته کاته چې هسې نه چېرته څوک دښمن نه رواني د الله پیغمبر ته نقصان ونه رسوي وایي چې څنګه د شاته وکاته نو وایي په دې کې
د نبی صلی الله علیه وسلم ته ووی او وای زما د اس چې دی نو د دې د مخکې خپې پر ځمکه کې خښې شوې. وای ما پاسو د اس او ما ووی چې یاره داسې کار دی چې د خپل ارادې نه قلاریږم او د دوی خواله ورځمه. بهرحال دا کار دوباره وشو، په دریم ځل وشو. بیا مې واده وکړه چې بس زه به تاسو ته څه نه یم، خو بس دعا وکړئ چې زما د اس چې دی نو نیغ شي او راوخیږي. وای بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې دی نو زما لپاره دعا وکړه او ما له امن ناکو. وای ما ورته ووی چې د الله رسوله ستا د قوم چې دی نو په تا پسې ډېر لوی پیسې یا اوښان او انعام ایستلی دی، خو داسې کار دی چې اوس به زه داسې کار وکړم چې زه به واپس ځم او چې څوک په مخې له راځي نو زه به ورته وایم چې هغه پیغمبر پسې زه ډېر د لرې پولتنه مو خو نشته، هسې ځان مه کړوئ. نو دا باقي خلک به درنه زه تنبوم واپس. تاسو دا باقي مزل په امن باندې وکئ. هغه دشمن چې راغلی د الله په پیغمبر پسې الله عز وجل د خپل پیغمبر داسې حفاظت وکړو چې هغه دشمن اوس نور دشمنان واپس تنبوي او ځي وایي د الله د پیغمبر چې دی نو دغه په دې لار باندې پته نه لګي. خو وایي چې د الله رسول ستا د دین به غالب کېږي، خو ماله یو امان ولیکه چې سبا له ته غالب شي نو زه رسه دا یوه نیکي کولی شم چې اوس به درنه خلک وتنبومه، خو ته به ماله امان ناکړې چې سبا له غالب شوې. وایي عامر ابن پوهیره د ابوبکر زهو چې کوم غلام و، وایي د څرمنې څه ټوکړه ورسره وه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ووي چې بس دله دا امان ولیکه چې د سراقه دپاره چې دی نو امان دی، یوازې امان نه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته په دې موقع یو خبره کړې وه ډېره عجیب. وایي سراقه داسې یو وخت به راشي چې ستا په سر باندې به د کسرا د بادشاه تاجي، کسرا په وخت کې داسې پاور و لکه نن سبا چې امریکا ده، او ستا په لاسونو به د کسرا د بادشاه بنګړي. سراقه وي ما وی چې د کسرا بادشاه او زما په سر به تاج او زما په لاس کې به د هغه بنګړي. وایي چې آو وایي چې د الله رسول دا خبر راله ولیکه. نبي صلی الله علیه وسلم ولې ولیکله او بیا د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دغه واده سرته ورسېد. هغه ځان له یو ډېره لویه واقعه ده. دارنګې په دې لار کې اوس یو قبیله ده، د هغې 180 کسان چې دی نو هغه را روانو او د نبي صلی الله علیه وسلم سره په دې دوران کې چې دی نو ملاقات وشو دغه د اسلم قبیلې 80 کسانو تقریبا. نبي صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې هلکه څوک یې وي من اسلم. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ووایي چې سلمنا، د خیر څه بچ شو، د دې نوم نه داسې یو ښه نیک پال ونیو. نیکپالي په اسلام کې جایز ده. بیا وی چې د کومې قبیلې وي بني سهم، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووایي خرجت سهمک، د خیره څه پال دې راوخته غشې دی چې دی نو ټیک دی. نو دې کسانو ټولو ایمان نه وړ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او یا اتیا کورنۍ وي. او دا بیا چې دی نو په دې کې یو مشهور حضرت چې دی نو بریده اسلمي رضی الله تعالی عنه د قوم مشر و. داسې چې دی نو نور پکې مختلف واقعات راغلي، خو تقریبا چې دی نو دا د ګول ورځ ده او بیا د ربیع الاول میاشت نوې شوې ده، د دې 8 تاریخ دی او د نبوت 14 کال لی چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه حدود ته رسی. عروه ابن زبیر وی مسلمانانو د مدینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه خبر شو، وی دیو به هر ورځ راواته د کولاو ډاګې ته د نبی صلی الله علیه وسلم انتظار به کاو. وی یو ځل دی واپس لاړه ځکه چې ډېر اوږد انتظار یې کړی او څه پته ونه لګېده. وایي چې کله کورونو ته رانږدې شو په دې کې د مدینې په یهودو کې یو یهودي چېرته خپلې کوټې ته ختلی دی او وایي په دې کې چې د هغه نظر پرېوتو نو وایي څه کسان را روان دي سپینو جامو والا، ځکه په دې لاره کې چې دی نو عروه ابن زبیر رضی الله عنه په یو تجارتي قافله کې تللی او په لاره کې ډېر مال راوړی نو دوی له سپینې جامې ورکړې وي، هغه یې اغوستې وي. ابوبکر صدیق هم سپینې جامې دي، د نبي صلی الله علیه وسلم هم سپینې جامې دي. وایي تی یهودي چې کله ولیده نو وایي چغې کړه او وایي باعلی صوته اوچت اواز باندې چې یا معاشر العرب هذا جدکم الذي تنتظرون، د عربو ډلو هغه تاسو چې د کم نیکه او د مشر انتظار کوئ هغه دغه دی راغی، زما په خیال چې دقه دی را روان دی. وایي مسلمانانو خپلې اسلحې راواغستې او د نبي صلی الله علیه وسلم مخې له په استقبال کې لاړه. ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا د بنو عمر ابن عوف قبیله وه، د هغوی محله وه، د قبا د علاقه وه. وایي مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتلو باندې الله اکبر ووی، د الله اکبر په لکشګاف نارې وي او وایي د نبي صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره او د استقبال لپاره وواته او وایي داسې اکرام او داسې اعزاز او داسې استقبال یې وکړو چې هغه دنیا چرته هم په بله موقع باندې نه ولیدلی. او وایي دیو دغه چې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هلته په بنو عمر ابن عوف کې چې دی دا د ګل ورځ ده، د ربیع الاول 8 ورځ ده تقریبا، دا د دیو د سفر د نبی صلی الله علیه وسلم د سفر چې دی نو دا 10 ورځ ده چې دې ځای ته ورسېدو. وایي ابوبکر رضی الله عنه پاسېدو
او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ناسته وای خلک ټول راضي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاویږي ځکه هغه چې مشر کارېده وای تر دې چې نور لږ تیز شو نو ابوبکر صدیق هو راغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صادر د پاسه سورې کا بیا لخته خلکو ته پته ولګید چې خ پیغمبر خدا دې مونږه خطا شو وای بیا به خلک راته ډلې ډلې د نبی صلی الله علیه وسلم استقبال لا وای دا دې ورځ دا د دې منظر دی چې مدینه د دې پشن منظر مخ کنه دلدله وای په دې کې د يهودو دا محسوس کړ چې هغه الله مونږ ته په کتابونو کې کوم بشارت را کړه هغه نن پوره شو چې الله تعالی په خپل امداد د تیمان غرن راولي او دارنګ جبرئیل علیه السلام د پاران د غرون رواني او د دې پیغمبر چې دینو د استقبال او د مدد د پاره په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم په قباء کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې دیره شو بیا د کې د علماو اختلاف ته ابن اسحاق خو لیکلي دي چې څلور ورځې وو خو لیکن نورو بخاری شریف کې حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دغلته 24 ورځې تیرې کړې دي او د ځین نورو سیرت نگارانو د کتابونو ولو خیال لکه ابن قیم رحم الله چې 14 ورځې تیرې کړې دي خو د ګل پروز را ورسېدو د جمعې پروز ته تللی دی نو منځ کې بس 400 ورځې جوړیږي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم وو دغلته جمعات جوړ کو د اسلام د ټول نولنې جمعات ته د قباء جمعات نن سبا چې څوک مدینه ته لاړ شي نو هغه د قباء جمعات ته ځي پای کې 2 رکعات مونږ کوي دا اولنې جمعات ته په مقدس مکه باندې چې دا غي بنیاد په اخلاص او په تقوا باندې خوده شوی دی او چې کله بیا د جمعې ورځ شو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په امر باندې هغه خپل ټارګټ ته چې کوم وته الله په خوب کې خودلې و مدینه دا خو قباء ده دا هو ټوله مدینه ده خو په دغه وخت کې د مدینه نه بهر علاقه وا لګه بهر وا او بیا مدینه طرف روان شو ابوبکر صدیق پسې شاته دی رضی الله عنه او وای نبی صلی الله علیه وسلم روان دی د خپل کم چې د پلار او د نیکه ماماګانی دي وای هغه چې دنو ستوري ځلند کړل روان دي مدینه طرف ته او نبی صلی الله علیه وسلم په لار کې په منځ کې د بنو سالم جمعات ته پاغي کې د جمعې مونږ وکړو بنو سالم محله وا بسلته د مرکزی پیغمبر دی د غسر صحابه دي مرکزی خلک دی ټول چې په کم ځای کې په وخت راغی الته جمعه ادا کړه او دا تقریبا 100 کسان دي بیا وای نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه وروسته روان دي او مدینه ته ورسېدو او وای د دې کلی مخ کې نوم یثرب او د دې وروسته وت خلکو مدینه الرسول وی د الله د پیغمبر کله د الله د پیغمبر خار او دا خلک په داسې انداز باندې راوتره د مدینه خلک لوی واړو ماشومان زنانا او جنکی ماشومان چې د مدینه د سکور نشته چې هغه مخ ته راوته نه دي او دا غوی په خلو په جبو باندې حمد او ثنا د الله تعالی او دارنګ د ماشومان په جبو باندې دا یو ترانه ده چې طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع پونګ باندې سوار لسمې سپوږمۍ راوخته د ثنیه الوداع ډیرینا پونګ باندې د الله شکر واجب دی تر څو پورې چې د الله طرف ته یو ربلون کې موجودي او هغه پیغمبر چې الله مونږ ته راولېږلی ترالی په دې حکم باندې چې داغه به تابعداري کیږي داغه به خلاف نه کیږي وای انصار چې دینو دا هر یو ټیک ته چټول د مالدار نه خدای هر یو د مینه او د خوخه چې د الله پیغمبر دا غکر ملما شي وای په کم کور چې به تیرېده وای هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم د اوخي هغه واګي ونیو او وی چې د الله پیغمبره دلته استاسو د پاره تیارې مشته دلته اسلحه مشته دلته بستاسو مکمل حفاظت هم کیږي خو زمونږ سره ایثار شي و نبی صلی الله علیه وسلم ورته صرف داوي چې خلوا سبیلها فانها ماموره د دې اوخي لار پرې دی ته د الله طرفه حکم دی بس چې دا کم ځای ایثار شوالته وې ایثاریږي وای دا روانه دا اوس چې په کوم ځای کې مسجد نبوي دی صلی الله علیه وسلم وای دغه ځای ته چې ورسېده د اوخانو دقل ته کېناسته وای بیا پاسې دا لږه تاو شوه او بیا راله عقل ته کېناسته وای چې کله کېناسته وای دا هغه ځای چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه راکوز شو او دا د بنو النجار قبیله وه د بنو النجار کور او د بنو النجار چمو دا د نبی صلی الله علیه وسلم مماخیلو او وای په دې کې الله عزوجل د دوی اکرام وکړي چې د الله پیغمبر د دیو په چم کې د دیو په کور کې چې د میلمه کو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق راتله خبرې به کولې خو په ټولو کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه را مخ کې شو نبی صلی الله علیه وسلم د اوخي پړای ونیو او خپل کور ته ننستو وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې المرء مع رحله بس د خپل سورلی سب انسانی چې د سورلی بوتله نو بس دته حکم داره بس زبم دغل ته زما اسعد ابن زراره راغه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دینو د اوخي هغه واګي ونیو بهرحال د بخاری په روایت کې دادی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل
چې کم کورونه چې دی نو هغه نږدې دي عقل ته به دیره کېږو. وایي ابو ایوب انصاري ووایي چې د الله رسول زما کور نږدې دی، دا دی بالکل مخامخ دی. وایي نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې فانطلق فهیئ لنا مقیله، بس زه چې زه زموږ دپاره لږ د آرام ځای برابر کا. وایي نبي صلی الله علیه وسلم چې دی نو د دې نه وروسته هلته لاړو او سوده رضی الله عنها په دې پسې وروسته راله یو څو ورځې وروسته، او د نبي صلی الله علیه وسلم دواړه لوڼه فاطمه او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما دا هم وروسته رالې، ځکه مکه کې وي، او زینب رضی الله عنها پاتې وه ځکه چې خاوند اجازت نه ورکوه، بیا وروسته راله د بدر د واقعې نه وروسته. او دارنګې اسامه ابن زید راغی، ام ایمن راله او عایشه رضی الله عنها راله. دا ځمکه چې وه د مدینې وې، په دې کې وباګانې وې، په ټولو خلکو تبې ولګېدې. وایي نبي صلی الله علیه وسلم چې کله راغی ابوبکر زما بیمار شو، بلال بیمار شو. عایشه رضی الله عنها وایي ما ورته ووایي چې د الله رسوله دا بیماران دي. وایي نبي صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، او د دعا په نتیجه کې نبي صلی الله علیه وسلم خوب ولیده، او خوب یې داسې ولیده چې ما یو ببرسرې لیونۍ ښځه ولیده چې هغه د مدینې نه ووته او لاړه جحفې ته. وایي د دې تعبیر دا دی چې الله تعالی به دا تبې لیږي، او وایي تبې ختمې شوې، او بیا یثرب چې دی نو دا مدینه شوه. دا د الله د پیغمبر د مدینې د تلو تاریخو. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه دیره شو چې یو لاندې چت یو باندې چت د الله پیغمبره چې تاسو په کوم ځای کې دیره کېږئ. نبی صلی الله علیه وسلم لاندې چت خوښاوه، خو وایي چې دا خلک راځي میلمانه به او ملاقات له به راځي، نو ماته پکې اساني. نو وایي د هغه اوله شپه په بره چت وشو، خو په بره شپه باندې په بره چت باندې هغه په یو ځای باندې غونډه شپه تېره نه کړه، کله به یو ګوټله ته کله بل چا نه د الله پیغمبر دلته لاندې زه به په بې ادبۍ کې راشم، او ډېر زیات په تکلیف یې شپه تېره کړه. په سهار له نبي صلی الله علیه وسلم بره وختو د هغه د دلجویۍ دپاره. خو بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته به هر ځل په کته را کوزېدو کې تکلیف و، هغې پویه کړه چې دا خیر دی ستا بېادبي نه ده، ما ته تکلیف په دې کې دی چې زه برې نه را کوزېږم، زه به کوز یم او ته به برې. بهرحال بیا خلک راځي، وفود راځي. په مدینه کې چې دی نو د یهودو سره معاهدې کېږي، د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې چې دی نو موافقات قایمیږي. او د معاهدې غټ شق دا دی چې په مدینه کې چې څوک پې د بهر نه حمله کوي نو زمونږ به د ټولو ورته یوه سلای، او که فرض که زمونږ جنګ د چا په یو ځای باندې وي. او انصارو چې دی دل کول کر ډېر په اخلاص باندې چې دی نو دغه وکړو د نبي صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو استقبال یې وکړو، او نبي صلی الله علیه وسلم موافقات قایم کړه، هغوی په منځ کې ورورولي قایم کړه. هغوی به دقه خبره کوله چې د الله پیغمبره مونږ ستا سره لوز دی، ستا په دفاع باندې د دین اسلام په حفاظت باندې. او نبي صلی الله علیه وسلم به ورته دا وی په دعا کې چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. په دې منځ کې بیا چې کومه د مکې د خلکو سره د نورو خلکو سره خواوشا کې کم دغه دي د جنگونه راځي، د هغې هم انشاءالله مختصر دغه به کوو. او چې کومه تفصیلي دغه ده د مدینې یو د مواخات چې کومه بنیادی نکات دي، او دویم چې بیا د بدر جنگ دی، نو انشاءالله په هغې باندې به سبا خبره کوو. الله عز وجل دې موږ له د هجرت او د نبي صلی الله علیه وسلم د دې سختو په نتیجه کې دین اسلام د هغې په اعمالو د هغې په احکامو باندې د عمل توفیق راکړي. الله ستا حبیب صلی الله علیه وسلم ډېرې سختې تېرې کړي دي. الله تعالی د مدینې انصارو ډېره مینه کړې ده، مهاجرینو سختې تېرې کړي دي. الله تعالی د هغې سختو په نتیجه کې الله تعالی د اسلام موږ ته را رسېدلی دی. الله دا دین موږ ته عزیز کړي، الله دا دین مونږ ته محبوب کې، الله تعالی دا دین زمونږ د مرګ پورې زمونږ سره وساتي. الله په ایمان باندې مونږ ثابت قدم کې، الله عز وجل د هغه پاکو نفوسو په طرز په نقش قدم باندې او په طرز ژوندۍ باندې مونږ له د تک توفیق راکړي. الله زمونږ د دې ناستو کسانو په دې مجلس کې چې څومره دي د دیو د ټولو شرعي حاجات پوره کړي. الله مونږ د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په طور په طریقو په سیرت باندې روان کړي. الله چې څوک هم د درس اوري الله تعالی د ټولو په حال رحم وکړي. مونږ ټول ته د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې ښایسته کړي. الله مشکلات چې د چا ډېرو ملګرو دعاګانو درخواستونه کړي دي الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي، بیماران له شفا ورکړي. الله تعالی څوک چې وفات شوي دي زمونږ نه الله تعالی د هغوی مغفرت نصیب کړي. الله عز وجل د دنیا نه د وبا ختمه کړي. الله تعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ د ازمایښونو نه وساتي. الله مونږ د فتنو د دې دور نه وساتي. الله زموږ سره خپل ایمان محفوظ وساتي. الله زموږ اخري کلام دا وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله نبی الکریم رحمتک.